موبایل چې دی دا په کومو طریقو سره چې دی دا ټریس کېدی شي. تاسو خو به دا اورېدلي که نه وایي د ځینې کس موبایل چې دی دا ټریس کېږي. نو په دې ویډیو کې درته هغه طریقې ښیم چې ستاسو د موبایل لوکیشن ستاسو ځای چې دی دا څنګه معلومیږي او په کومه طریقه باندې معلومیږي. یو خو تاسو چې میپ کولاو کوئ نو په هغې کې تاسو ته خپل لوکیشن چې دی دا پته لګي. خو که اوس یو کس دی هغه ستا لوکیشن معلوموي، ستا ځای معلوموي، نو هغه ښه په اسانو سره چې دی دا ځای معلومولی شي. ځکه اکثر ځینې کسان چې دی هغه د محکمو نه چې دی پټېږي، هغه وایي چې دی به زموږ ځای نشي معلومولی. نو دا په یو څو طریقو باندې چې دی دا معلومیږي. که ستا سره موبایل او په هغې کې سیم پروت وي، سیم پروت وي هغې ته ټلیفون راغی، ټلیفون په تر باندې چې دی دا معلومېدی شي. لکه ته اوس دا موبایل دی او ټلیفون پکې دغه شانتې میلاو کړه او ډایرکټ ټلیفون دغه کوې، نو د دې په تر باندې چې دی دا هم میلاوېدی شي. دې ته که ایس ایم ایس راشي، ایس ایم ایس، نو د ایس ایم ایس په تر باندې چې دی دا هم معلومېدی شي. د دې که ته ډیټا استعمالوې، په دې کې چې کومه ډیټا ته استعمالوې د هغې ډیټا په تر باندې هم معلومېدی شي. څنګه معلومېدی شي اوس په دې له راځو، ځکه دا خو دا شو چې په دې طریقو باندې معلومېدی شي. معلومېدی څنګه شي؟ معلومېدی دا شي تاسو به لیدلی ستاسو په علاقه کې ټاور لګېدلی، د ټلناري، د جیزي، د یوپوني، دغه ټاور چې دی دا ټول لوکیشن چې دی دغه یو ټاور ورکوي. او دا اوسنۍ خبره نه ده دا سمارټ فون چې راغلي، دا چې مخکینی ساده موبایل هم په دغه طریقه باندې چې دی دا به معلومېدل. د دغه ټاور په تر باندې به دا لوکیشن چې دی دا معلومیږي. ځکه دغه ټاور چې لګېدلی نو د دغه ټاور نه چې دی کمپنۍ ته دا پته لګي چې په پلاني دغه کې چې دی په پلاني لوکیشن کې چې دی دا پلانی کس چې دی دا دغه ځای کې دی، هغې ته د میټرو چې دی د دې پته لګي چې دومره میټره کې چې دی دی پروت دی. خو صحیح لوکیشن چې دی دا نشي ښوولی. لکه مثلا یو ځای ښیي نو په هغې میټرو کې به لږ ډېر چې دی اخوا کېږي، خو نور به ځای ښیي چې په دې ځای کې د پلاني ټاور سره چې دی دی کنکټ شوی دی او د دغې سره چې دی دا یو ځای دی. دا ټکنالوژي چې ده دا زړه ده، ډېره زړه ده. د سمارټ فون نه چې دی دا هم مخکینی وه. لکه کله چې ټاور لګېدلي د هغه وخت نه، ځکه ټاور کم ځای کوو نو د هغې د لوکیشن نه چې دی ډایرکټ په پته لګېدله. یو دی د انټرنیټ په ترو، دا خو دغه شو د ټاور په تر باندې تاسو معلومولی شئ. تاسو ایس ایم ایس وکئ، انټرنیټ خپله ډیټا استعمال کوئ، دغه شانتې کال استعمال کوئ. که تاسو دغه بند کوئ نو بیا ستاسو لوکیشن چې دی دا نه معلومیږي. خو زړه ډیټا چې دی دا معلومیږي چې په اخرنی پیر چې دی د موبایل په کم ځای کې بند کړو نو حقه زوړ دغه چې دی هغه معلومېدی شي. اوس انټرنیټ له راځو، لکه ستا خو دغه زوړ لوکیشن چې دی دا معلومولی شي چې موبایل بند شو، دغه زوړ معلومولی شي. خو انټرنیټ له اوس راشو موږ مثلا وای فای استعمالوو او زمونږ کره په کور کې موډم دغه چې دی دا لګېدلی، وای فای لګېدلی او موږ هغه وای فای چې دی دا استعمالوو. نو د وای فای او د دې عام دغه په دغه کې چې دی په دې کې ډېر فرق دی. وای فای چې دی دا ستا صحیح لوکیشن چې دی دا اکثر ښیي، د دې دغه نه چې دی زیات د وای فای چې دی دا ښیي. ځکه وای فای چې دا د هر یو موډم د هر یو دغه چې دی د هغې خپل آی پي اډرس وي، هغو ته دا پته لګي د دې آی پي اډرس سره چې دی دی یو ځای دی. نو چې ته د هغې سره یو ځای ډایرکټ ستا ځای چې دی دا معلومېږي. ځکه وای فای چې دی هغه په محدود ځای کې کار کوي، د ډېر لرې پورې چې دی هغه کار نه کوي. اوس یو وای فای د ډېر لرې پورې کار کوي جدا، خو د هغه چې د کوم ځای پورې کار کوي نو په هغه ځای کې هغو ته پته لګي چې د دې ځای پورې چې دی دا کار کوي او د هغې په تر باندې چې دی دا تاسو معلومولی شئ. که تاسو وټساپ استعمالوئ، که تاسو هر یو اپلیکیشن استعمالوئ نو هغه به تاسو د آی پي اډرس په تر باندې چې دی دا تاسو معلومولی شئ او ستاسو لوکیشن ته چې دی هغه در رسېدی شي. اوس په دې له راشو چې دا عام کس معلومولی شي که نه شي. لکه اوس داسې یو عام کس دی او هغه راشي او ستاسو وایي چې د دې دا لوکیشن چې دی دا معلومو. لکه اوس یو کس دا وایي د لوکیشن، نو عام کس چې دی دا لوکیشن نشي معلومولی. که عام کس ډېر کوشش وکړي خو دا نشي. دا د ادارو سره چې دی دغه سیسټم وي چې هغه د دې په تر باندې چې دی دا معلومولی شي. عام کس یې څنګه معلومولی شي؟ د عام کس دپاره هم یوه طریقه ده. لکه تاسو د خپل کور د ماشوم معلوموئ یا د بل کس لوکیشن چې دی دا معلوموئ نو هغه په یوه طریقه باندې چې دی په هغې معلومیږي. هغه د دنیا په هر ګوټ کې چې دی هغه تاسو معلومولی شئ. معلومولی شئ، خو چې د فیملی کس وي چې ناشنا کس وي نو د هغه لوکیشن چې دی دا تاسو نشئ معلومولی. که تاسو وایئ چې د ناشنا کس نو د ناشنا کس چې دی دا نه دی. به تاسو معلوموئ په دې ګوګل کې د هغه چې دی په دې ګوګل په دې اپلیکیشن کې په هغې کې خپل آپشن دی، په هر یو انډرایډ کې خپل آپشن یې پینډ مای موبایل، پینډ مای موبایل لیکلی او که موبایل خپل موبایل سرچ کول یا کتل دغه چې دی دا آپشن پکې په هغې زمونږ ویډیو شته چې هغه ته ووایي هغه آپشن څنګه ته هغه آپشن ووایي نو په هغې کې تا ته راشي د هغه جیمیل اکاونټ چې ستا سره کولاوي ډایرکټ تا ته د هغه ځای معلوم شي، هغه ته رینګ هم کولی شي، د هغه موبایل چې دی دا ته ریسیټ کولی هم شي. دغه هر سره چې دي دا ته د دغې دغه نه کولی شي. د خپل موبایل د دې موبایل نه چې دی دا مکمل هر سره کولی شي. بل ټریس کېدی چې تاسو به کتلي اکثر د ځینې کس نه موبایل چې دی دا ورک شي. تاسو به کتلي موبایل ورک شي، هغه ایمي چې دا هغه خپله ورکړي، ایمي نه هغه نمبر چې د
د هر شي یو پہچان کنه څنګه زموږ شناخت کارت نمبر دی دغه شان زموږ د موبایل نمبر نو دغه شانتي د دې موبایل چې دی ایمی نمبر نو دغه ایمی په نمبر چې دی دغه پتر باندې چې دی هم موبایل چې دی دغه لوکیشن معلومیږي اګه ته سیم لر کې کله سیم سره هر څه چلوږي او کله چې ته بیا سیم بدی کې بل ولګي لکه نو سیم راولا په کولګي نو ډایرکټ معلومیږي و دا نور چې دی بدی کې چې ته سیم چینج کې ناغه بیا نه معلومیږي ځکه چاته خدا پته نه لګي هغه بس تا زور نمبر چې دا ټریس کوي زور به تا گزار کړی خود ایمی باندې دغه کې چې ستا ایمی معلومه پولیس ته معلومه یا بل چا ادارې ته معلومه او هغه ایمی معلومه کړي او څنګه پکې تا سیم کې خو دلو نو ډایرکټ هغه ته پته لاړ چې په پلانې ایمی کې چې سیم کې خو د شو د پلانې کس چې د پلانې ټاور سره چې کنیکټ او پلانې لوکیشن باندې چې د موجود دی نو دغه پتر باندې چې د معلومه دي چې باقي د دې څه طریقه نشته